بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. مخکې سبق کې دا قبر نه بعد کم د غری حشر د خلکو راپورته کېدل، بیا وزن د اعمالو او دغه شانتي پولیس د حساب کتاب او سوال جواب او د حوض مبارک را خبرې شوې چې دا ټول حق دي، معتزلي نه مني، دلایل ویل شو. نن سبق کې اولنې خبره د پولیس صراط په باره کې ده چې دیتا ویلګي چې د جهنم په املا باندې د جهنم په سر باندې یو پل له هغه پل دغه سفر د 1500 کاله د دې چړای را خطل دی به 1500 کاله پلان دی او 1500 کاله چې دا خطر دی او دا د چې د توري نه تیرره او د وبونه نرم دی او د وختنه چې دا نه رهره د دې نه لاندې جهنم دی اخواته جنت دی. نمونږ وایو چې پولیس رات باندې د ټولو مسلمانانو او د ټولو کافرانو د ټولو انسانانو تلل چې نه دا حق دی. و ان منکم الا واردها. ها بیا او د دې نه چې کنه په حدیث شریف کې هم د دې دغه راغله چې هر مسلمان با د دې نه چې دا وځي. خو معتزله چې نه د دې نه انکار کوي. معتزله وایي چې یو خدا کنه چې دومره توري نه تیراو د وختنه نه ریو د وبونه نرم دا شیخ لګره سره ناممکنات نه دي. او بل دا کنه کدا ممکن چې نو په دې باندې به اوړي سوګو او کدا اوړي په مسلمانان په اوړي نه دا خو مسلمانانو ته تکلیف ورکول دي. ناو چې د پولیس صراط نه مطلب دا دی کنه دا پولیس صراط نه چې دا په دنیا کې دا صراط مستقیم دی، بس داغه کوا د افراط او تفرید مخ کړګا جدا کچنه نه دا پولیس صراط دی. نور په اخر کې پولیس صراط نشته نه او کپادي چې کې چې پولیس صراط سخت دی نو دا لکه په دینی کارونو باندې استقامت دا سخت دی. موږ ورته دا خبره غلطه ده دوی چې هغه د انکار کوي. ځکه موږ چې خبر صادق پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه خبر وکړه ده او بل دا کنه چې ته چیرې دا ناممکن دي نه د الله پاک په باندې هیڅ ناممکن نشته ده. ته الله پاک په مؤمنان ته عذاب ورکړي، الله پاک مؤمنان ته عذاب نه ورکړي. مؤمنان په بری باندې بجلی د پړق پشان دي پوری دي سترګې به لا پټی کړي نه سترګې چې پټی کو کولاوي مؤمنان به د اخوا طرف ته وتري پوښوي بعضی به د خپل عمل په درې سره څوک به یو شان څوک به بل شان بل پای کې تیار د ایمان په ذریعہ سره به هغه کې رڼا برکېږي. اگر الله تعالی فرمایي نورهم يسعى بين ايديهم چې دوی مخې ته جندا ورانه وي نو دا صراط پولیس صراط دا حق ده. والصراط حق هو جسر ممدود على متن جهنم. دا هغه پل دی چې خور کړل شوی دی د جهنم په ملا باندې ادق من الشعر د وخت نډیر نه لري او احد من السيف او د تور نډیر تیر لري. يعبره اهل الجنه چې عبور کوي بدیل را اهل جنت وتزل به اقدام اهل النار او خوېږي به بدی په درې سره قدمونه د جهنميانو. هي جهنميان په بدی باندې چکر رواني و به خوېږي جهنم ته گذر شي. وانکره اهل اکثر المعتزله اکثر معتزله د انکار کړل او دوی کنه چې صراط مستقیم دا پولیس صراط دا عبارت د صراط مستقیم نه یعنی هغه صراط مستقیم کړه چې د افراط او د تفرید نه خالی وي کنه نو دغه ته صراط وي پولیس صراط وي او دغه نور په قیامت کې پولیس صراط نشته ده. وانکره المعتزله معتزله انکار کړل ولی دوی لانه لا يمكن العبور عليه چې دا عبور کول دا ممکن دي چې د توري نه تیرله نصیب به څنګه د وبونه نرم دی د وختونو نه لري نو څنګه به پیژنو دا ممکن دی. وان امکن او کچته ممکن شي نو فهو تعظیم للمؤمنین ندا بیا مؤمنانو ته چې نه دا به عذاب ورکول دي. والجواب جواب دی ان الله تعالی قادر على ان يمكن من العبور عليه چې الله تعالی قدرت والده پدې باندې چې هغه بندگان پدې باندې اورېدو طاقت ولا ورکی او دا غلګای کس نه مني چې کوم د الله تعالی قدرت نه مني. زمونږ په دې خبره باندې یقین دی چې الله تعالی قادر مطلق ذات دی او دا خلق په دې باندې اړول شي. ويسهله على المؤمنين او الله پاک با دا آسان کې په مؤمنانو باندې حتی ان منهم بشک بعض المؤمنان نبا من هغه يجوزه جواب وړي دینه کل برق الخاطف پشان دی هغه تختون کی سترګې مطلب چې سترګې پټي شي او دقیقي هغه ومنهم كالريح الهابه او بعض وبګی چې لکه څنګه چې تیز جپاړ او سلېږي دای په شان به باز بګی تیر شي. ومنهم كالجواد المسرع او بعض وبګی چې تیز رفتار اس په شان دي جنن نه بدلېږي الى غیر ذلك علاوه دینه مما ورد في الحديث کوم چې په حدیث کې راغلي دي چې لکه بعض وبګی یو شان دي بعض وبګی بل شان دي بعض وبګی پیاده وبګی دي بعض وبګی چې په تولانی باندې وبګی دي او اوړي وبګی لکه پوه شو به باندې
او پوری صراط باندې مدینه تیار به الله تعالی فرمایي یوم لا یخزي الله النبي والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. په دې خبره باندې تاسو پوه شئ. وس بل عقیده زمونږ د اهل سنت والجماعت دا ده چې موږ وایو جنت هم حق ده او ور هم حق ده. جنت او جهنم دا حق دي. یو خو په دې خبره باندې لاول دا خبره ده. او معتزله چې دی کنه دو جنت او جهنم نه مني. جنت او جهنم څنګه نه مني چې دو د ځان د پاره دا خبره کوي او موږ غواړو چې جنت او جهنم دا لکه الله پاک د مکه نه د کړی دي الله تعالی د مکه نه دا پیدا کړی دي دا اوعدت للمتقین او اوعدت للکافرین دا د سونه وس وایو. خلاول چې جنت او جهنم حق ته لکه چې ډېر احادیث او ډېر آیتونه پته لګي چې جنت او جهنم چنداشته. معتزله انکار کوي هغه د سره او جنت او داشته نه ځکه چې د جنت صفت خو الله تعالی ذکر کړی دی چې وجنت عرضها كعرض السماء والارض چې دا غي پلنواله په مقدار د اسمانونو او د زمکو ده او دا خو لکه داسې یو څه چې د هغې پلنوالی دونی نو چې اوږدوالی به یې سونی نو دا خو لکه په دې دنیا کې خو محال ده. او کته په آخرت کې منې چې ته دا په عالم افلاک کې دی او په عالم آخرت کې دی نو هغه موږ ونو ځکه چې دا خو بیا مستلزم دي چې ته چې دا اسمانونه دا به لکه ماتېږي او فلاسفه چې دي منکرین دا د اسمان د خرق او د التئام نه هغه منکر دي لکه مخکې په اول چټ کې ویل شو چې جزء لا يتجزا کته ونه منې چې دا هر څه جسم او جوهر دی نو بیا په اسمان باندې وخرق او التئام راځي نو ورته په اسمان باندې خرق او التئام دا جایز دی ځکه الله تعالی په قرآن مجید کې اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت او اذا الشمس كورت اذا النجوم انقضت اذا السماء انشقت نو دا لکه جایز دی لکه پوه شو به معنی او د دو دا خیال مطابق چې دوی چې په اسمان کې خلق او التیام ناراضي نه ځکه دو جنت او جهنم بني نو پوه شو دوی چې جنت هغه پلنواله دونه ده چې هغه د اسمانونو او د زمکو ده نو په دنیا کې خود یو څه نشي کېږي چې هغه اسمانونه او د اسمانونو د زمکو امر راغی پلنواله چې پلنواله دونه نو عام طور باندې پلنواله لګي او غدواله سیوای نو دای محال دي اګه ته په آخرت کې منی یا په افلاکو کې منی نو بیا به دا لازم کې دی لره چې د اسمان شلیدل به منی نو د اسمان شلیدل دا جایز دي او تاسو د خیال مطابق ناروا دي پوه شو به باندې نور په دې باندې آیتونه شته چې اسمان بشتيږي اذا السماء انشقت او دا او دی وی کنه چې لکه دا منکرین دوی چې لکه دا جنت نه مراد نه دا لذت لذت او کوم چې روح ته جنن دا لاحقيږي مطلب دا کنه چې لکه تا یو نیک کار وکړو کنه نیک کارو اته په دغه دی وکړه کاروبار دی وکړو پای کې تا ته لګي ولس شلو په ګټر ملاو شو دستا جنت ته او چې تا یو ګناه دی وکړو تا ته په کاروبار کې نقصان ملاو شو تا دې اندګو غړو بس دستا جهنم دی نور اخرت نشته لکه پوه شو به باندې دا نن سبا دا اهل حدیث او دا د کم دغه چې منکر حدیث او هم دا خبرې کوي دا پرویزیان عثمانیان دغه والجنه حق والنار حق لان الايات والاحاديث الوارده ځکه آیاتونه او احادیث کم چې وارد شوي دي په اثباتهما د جنت او جهنم په اثبات کې اشهر ډیر زیات مشهور دي من ان تخفى د دې نه چې پټ کړی شي واكثر من ان تحصى او ډیر زیات دي د دې نه چې وشمارل شي تمسك المنكرون منکرینو یعنی فلاسفه او دو انکار کړی دی دوی چې په کم نصوصو کې د جنت او د جهنم ذکر راغلی دی کنه نو دا مؤول دی په لذت سره مطلب دا کنه چې د جنت نه مراد لذت دی او دا جهنم نه مراد چې دا الم او تکلیف ته کم چې روح ته واصلېږي لکه پوه شو به باندې خدا لکه سراسر کفر دی ځکه چې د نصوص قطعیه نه انکار دی د نصوص قطعیه نه پکې سره انکار دی او دوی د ځان لپاره بدلی کوي بان الجنه موصوفه چې جنت د صفات ذکر کړل شوی بان عرضها كعرض السماء والسماوات والارض چې دې پلنواله په مقدار د پلنواله د اسمانونو د زمکو لري وهذا في عالم العناصر محال ادا په عالم د عناصرو کې محال دی ځکه کنه چې لکه په دنیا کې دا محال دي چې یو څه دومره وګت شي دومره غټ شي چې دا مقدار په پلنواله د اسمانونو د زمکو شي وفي عالم الافلاك وكفى عالم افلاك شي عالم افلاك يعني لا پاسانه دنیا او في عالم اخر خارج عنه چې خارج وي د عالم افلاکنا مستلزم دا مستلزم دي لجواز الخرق والالتئام دا اسبانون شلیدو تا او شلولو دا شلیدل خرق شلیدلو تا وي او التئام یو ځای کېدلو تا وي وهو باطل او دو وي چې دا اسمان دا شلیدل چې دا سړي باطل دي کوم ورته وایو قلنا هذا مبني على اصلكم الفاسد چې دا خبره مبني تاسو په فاسد خیال باندې چې تاسو دا وایي چې اسمانونو شلیدل چې دا سړي
محال دي. او موږ خدا نه وایو، موږ وایو چې الله تعالی په قیامت باندې د اسمانونو بشلي، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اذا النجوم انكدرت وقد تكلمنا عليه في موضعه. موږ په خپل ځای کې داغي خبر اتر چندا کړی دا لکه پوه شو به باندې. وس دا خبره ده کنه، دویمه خبره دا یو خبره خدا وشوله چې جنت او جهنم چې نه داشته. وس دویمه خبره دا چې دا جنت او جهنم دا وس پیدا شوی دي او کنه دا په قیامت کې پیدا کیږي. ما لکه بلې خبره باندې پوه شوي، جنت او جهنم د مخکې نه پیدا کړی شوی دي او کدا او پیدا کیږي په آخرت کې. نو زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې دا جنت او جهنم دا الله تعالی د مخکې نه پیدا کړی دي او دلیل لري لپاره الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي اعدت للمتقین، دا جنت متقین لپاره تیار کړل شوی دی او د کافرانو لپاره جهنم تیار کړل شوی دی. دا اعدت ټکی چې دا الله تعالی ذکر کړی دي. ویم دا چې حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا بیبي دا چې دا په جنت کې الله تعالی پیدا کړو او دوی جنت نبی چې نه دا الله تعالی راو بسری دي. نو جنت او جهنم د مخکې نه موجود دي. لکه پوه شو به باندې. او زمونږ یو دلیل یو اعدت للکافرین اعدت للمتقین او بل آدم علیه السلام واقعا پوه شو به باندې. او دغه چې دي کنه دا کافران دا معتزله وایي چې دا جنت او جهنم دا اوس نه پیدا شوي بلکې دا به د قیامت په ورځ باندې بس کېږي پیدا کېږي با. او د ځان لپاره به دلیل کوي چې تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون، تلک الدار الاخره نجعلها. نو دلته دی وایي چې تلک الدار الاخره نجعلو دا فعل مضارع څخه او فعل مضارع دا دلال کې په استقبال باندې. نو مطلب دا شو چې دا کور د آخرت موږ به پیدا کوو دی لره. نجعلو معنی سره موږ به پیدا کوو دی لره، یعنی اوس یو نه دی پیدا کړي بلکې سره کله به پیدا کوو په آخرت کې پیدا کوو. لکه پوهې شوی به دی باندې. نو دین دا معلومیږي وایي چې دا خو موږ وایو دا خبره ده غلطه ده. ځکه نجعلو یو خدا دا چې نجعلو څنګه چې د مضارع په معنا باندې راځي دا شاندا د حال د استمرار فائدہ هم ورکوي. نه دلته کې ته دا استمرار والا معنا موجود ده مراد ده او دا دین ده مراد ده. لکه پوه شو به باندې. بل دا چې دویم جواب چې دا نجعلو په معنا دا نملکو باندې تملیک په معنا باندې چې الله تعالی وایي چې موږ پیدا کړی دي خو لکه موږ به مالک کو دا جنتیان دي دا به موږ مالک کو د تملیک په معنا باندې. لکه پوه شو به باندې. او بل کته کنه چې دا د معارض دی زموږ د آیت معارض دی. نو قصه آدم علیه السلام دا خو لکه معارض نه کنه، دا خو لکه مطلب په دې باندې دلیل سره نشته چې تم ته دا وې چې دا نه تیار شوی. لکه پوه شو به باندې. او بعض پکې دا وایي چې ګوره دا اعدت دا مونږ ته جواب وکړي چې قرآن مجید کې الله تعالی اعدت څنګه ذکر کړی دا. نو دا د دې لپاره چې دا خبره به یقیني لکه اوس نه دي جوړ کړل لپاره خو یقیني نه او د یقیني څه لپاره په قرآن مجید کې فعل ماضی څنګه ذکر کیږي. لکه په قرآن مجید کې دی فیدانو فی خفی صوره ونو فی خفی صوره. نو چې پوکې والے چې پښپلې کې نو پوکې خلا والے شوی نه خدا خبره یقیني ده چې څنګه په زمانه ماضی باندې ذکر کړی دا. نو څنګه چې دغه د پوکې خبره یقیني په زمانه ماضی سره ذکر کړی دا دغه شان د جهنم او جنت دا حق دي خلا پیدا شوی نه دي خو یقیني دي. نو ځکه الله تعالی چې دا په صيغه ماضی سره ذکر کړی دا موږ وایو دا خبره لکه په غیر د دغه نه نشي اړولې په غیر د ضرورت نه د څه نشي کولای چې لفظ د معنا ظاهري معنی نه چې دا واړې بل معنی ده. پوه شو او کبري باندې دا په اعدت باندې اعتراض پېښ کې نو بری باندې وقایع اعتراض وکي ولکه د آدم علیه السلام دا واقعا پرې باندې اعتراض نشي کولای. لکه پوه شو به باندې وهما او دا الجنه والنار مخلوقتان الان وموجودتان دا وصف پیدا کړل شوی دی او موجود دي. دا موجودتان چې نه دا مخلوقتان د پر تقریر او تاکید دي. وزعم اکثر المعتزله اکثر معتزله دا ګمان کړل انهما تخلقان یوم الجزاء چې دا پیدا کیږي د قیامت پر ورځ باندې ولا ناقص زمنګ د پاره دلیلونه ولا ناقصه ادم او حوا یو د آدم علی السلام او د حوا علی السلام قصه و اسکانهما الجنه او د دې باندې اوسېدل په جنت کې یو دار ویم والآیات الظاهره فی اعدادهم او ویم هغه آیات کوم چې ظاهر دي په تیارېدو دي کې چې الله تعالی فرمایي اعدت للمتقین تیار کړل شوی د جنت د متقین لپاره اعدت للکافرین تیار کړل شوی د جهنم د چا لپاره اذ لا ضرورت فی العدول عن ظاهر. دا جواب دی دا خبرې نه کنه چې دا موږ دا خبره کوي کنه چې لکه صيغه د ماضی د استقبال لپاره هم کله کله راځي چې کله خبره یقیني کنه. نو موږ لکه څنګه چې نو فقط سکول کې راغره نو د ظاهر نه عدول چې نن دا
پار دې کې ضروري نه فین عورض کچته معارضه وکړل شي په دې باندې چیرې دا خدل لګي دا راغله دی چې دا وایدت لاغله او په قرآن کې نجعلها ذکر کړه دی بمثل قوله تعالی تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا ندل کې دا نجعلو چې موږ به پیدا کوو نو قلنا من يحتمل الحال والاستمرار لکه څنګه چې مضارع چې نه دا استقبال لپاره دي دا شاندار حال او د استمرار لپاره هم راځي د حال استمرار ولا معنا ده ولو سلم او کچر دل کې دا نجالو په معنا ده تخلقوا باندې من واخلو نو فقصه ادم تبقى سلامه سالمه عن المعارضه نو بیا قصه ادم علی السلام دا سالم پاتې شوی د معارضینه په دې باندې وبته هم سره معارضه وکي خو بل ادم علی السلام په قصه کې باندې معارضه نه کوله نو دا کې نه معلومي کې جنت او جهنم دا د مخ کې موجود دي یا لکه پوه شو به باندې وس دغه کسان دا منکرین دي کنه دو منګ خدا منګ دا خبر وکړه لکه منګ دا وکړه لکه چې جنت او جهنم دا د مخ کې نسري موجود دي نو وس دا په موږ باندې درې اعتراضونه کوي یو اعتراض دا دی وای کچرته ته کنه چې دا دغه چې دي د جنت او جهنم چې نه دا د مخ کې موجود دي نه دا جهنم او د جنت او مبارک خو الله تعالی فرمایلی چې تو دي اکلها دائم چې د دې هغه میوه به شوي سوي همیشه به وي همیشه به مطلب دا چې لکه دا به ختمي کې بنو نو په قرآن مجید دا آیت خدا معارض ده چې الله تعالی کل شیء هالک الا وجهه چې هر څه به هالک کیږي مگر سو دا الله تعالی ذات بنا هالک کیږي لکه پوه شو به معنی نو الله کل شیء هالک الا وجهه هر څه به هالک کیږي او کته چې دا جنت او جهنم د مخ کې موجود دي نو جنت هغه میوه خو همیشه نو پکار دی چې په دې باندې هلاکت را نشي لکه پوه شو به معنی الګه پوه شوي نو موږ ولله کې جواب درې نه ورکړی دی کنه چې دوام دوه قسمونه دي یو دوامي چې نوعي دی یو دوامي شخصي دی دوامي نوعي او دوامي شخصي دوامي نوعي آیت ویلېږي چې دا شی به عینه چې دا باقی وي او شخصي دا دی چې دې هغه افراد چې کنه دا افراد چې نه دی فناشي نو دې مطلب دا دی جنت د میوه چې یو میوه ختم شي نو دا خو بلاړ شي خو هغه نوع چې دا به موجود وي یعنی دا بلاړ دی په ځای باندې بس هم دستي بل راخي دي پوه شو به باندې او دویم دا دی چې لکه او دغه دوامي شخصي دا دی لحظه دا نه مطلب دا چې یو لحظه پرې باندې هلاکت را شینده دي منافی دي نو یو لحظه چې پرې باندې هلاکت راځي خدا د دوام منافی نه دی یو لحظه په هلاکت راځي خدا د دوام منافی نه دی دویم دا دی چې لکه الله تعالی فرمای کل شیء هالک الا وجهه نو هلاکت چې نه دا هر یو څه به هلاکیږي نو جنت او جهنم کې مکه موجود وي نو دا به مالک شي نو جواب دا نه دا دی چې لکه دا هلاکت مستلزم نه دی فناله هلاکت مستلزم نه دی فناله مطلب دا دی چې جنت دغه به موجود وي خو لکه داګه نه به فائدہ څوک نشي اغسته هلاک شي به خو فناشي بنئ ځکه هلاکت مستلزم نه دی فناله لا لکه پوه شو به معنی مطلب قابل انتفاع بنئ فائدہ به څوک نشي اغسته نور موجود به فائدہ به څوک نشي اغسته هلاک به معنی باندې او دریم دا چې یو ګوره د الله تعالی د ذات وجوبي دي ثابت ده وجود ذاتی ثابت ده او د نور رسول الله د وجود امکانی حاصل ده څورت حاصل ده وجود امکانی او د وجود ذاتی په مقابله کې د وجود وجودي په مقابله کې د وجود واجبي او د وجود ذاتی په مقابله کې د وجود امکانی د سر نه حیثیت شته نه مطلب دا کنه چې دې ته وجود حاصل وي خلق اون ته کې وجود او الله تعالی ذات او کامل وجود حاصل له نو دا الله تعالی د ذات مګه ته گویا کې دا د چرسن ناړو موجود دي نه ځکه الله تعالی کله شی نه الله وجه هغه پوه شوي او ګوره ورته دل قالوا دا منکرین وای لو كانتا موجودتين کچت دا جهنم او جنت د مکه نه موجود شي ها نو لما جازا هلاك اكل الجنه نو جائز بنشي هلاکت دا میوه د جنت لقوله تعالی اكل ادای منزکه چې الله تعالی فرمایلی چې جنت ته میوه بسوي همیشه به نو دا منافی ده رسو لا د کل شی هالک الا وجهه الګه پوه شو به معنی چې الله تعالی کل شی هالک الا وجهه نو کته چې د جنت او جهنم د مکه نه موجود دي نو جنت او د جهنم د میوه به همیشه لپاره موجودي کنه نو دا بیا منافی ده لا کل شی هالک لكن اللازم باطل لیکن لازم باطل له قول تعالی کل شی هالک الا وجهه فقال الملزوم دغه شان و ملزوم باقي دغه بوي باطل بوي چې جنت او جهنم د مکه نه موجود نه دي نو درې جواب موږ ورکو قلنا من لا خفاء نشته بریګه فی انه لا يمكن دوام اكل الجنه بعينه چې دا ممکن نه ده چې جنت د میوه بعينه چې دا
په دې باندې به دوام راشي. وانما المراد بالدوام مراد د دوام نه ده انه اذا فنا منه شيء چې کله د دین یو څه فنا شي نو جاء ببدله نو به دې په بدل باندې ببل څه براشي. وهذا لا ينافي الهلاك لحظه او دا منافي د هلاک نه لحظه نه لکه پوه شو به باندې یعنی یو ټیم په دې باندې لکه یو سکند په دې باندې هلاکت راشي د دوام منافي نه ده دا د دوام منافي نه ده لکه پوه شو به باندې لکه ماته یو دوام نوعي نه یو شخصي ده نوعي دي ته ویل کېږي چې شی بعینه قائم وي او دوام شخصي دي ته چې هغه افراد فنا کېږي یعنی یو لاټ شي بل لاجی نو دا کلها دائم مراد دوام نوعي ده او كل شيء هالك الا وجهنا دوام دغه دوام شخصي ده دا هلاکت نو دوام شخصي ده لکه پوه شو به باندې او دویم جواب على ان الهلاك لا يستلزم الفناء چې هلاکت فنا لره مستلزم نه ده بل يكفي الخروج عن الانتفاع به بلکې کافی ده چې دا وتري ده یعنی مېوي موجود قابل انتفاع نه دي چې قابل انتفاع نه دي نو هغه ته هلاکت ویل ده لکه پوه شو به باندې او دریم ولو سلم کچتی اومن له شدا خبره یعنی مطلب دا کنه چې هلاکت فنا له مستلزم ده نو فيجوز ان يكون المراد نو جائز چې مراد نه داشي ان كل ممکن فهو هالك في حد ذاته چې هر ممکن دا به خپل ذات په اعتبار سره دا به هلاکیږي بمعنى معنی دا ان الوجود الامکانی بالنظر الى الوجود الواجبي بمنزله العدم چې وجود امکانی په نظر سره وجود واجبي دا به منزله عدم ده مطلب الله تعالی ته وجود واجبي حاصل وي او د نور څه ته وجود امکانی حاصل له او د وجود واجبي په مکه د وجود امکانی څه حیثیت نشته ده دا د سیده د وجود دا وجود ذاتی مکه د وجود امکانی د لکه سره چې موجود نه یې لکه پرې خبره باندې تاسو پوه شئ ها پرې خبره باندې پوه شئ ها باقیتان لا تنفیان ولا يفني اهلهما یعنی دا جنت او جهنم به همیشه لپاره بوي دا به فنا کیږي د سلورمه خبره ده چې دا جنت او جهنم به همیشه لپاره بوي باقی به فنا کیږي بنو او نه به دي اهل باقی کی بات کیږي مطلب دا کنه چې کله یو پیر خلک جنت ته لاړو او کله یو پیر خلک جهنم ته لاړو نو دوی به همیشه لپاره پر جنت او جهنم کې وي او نه به دوی بیا جنت نه براوځي او نه بیا رسنه راوځي د جهنم نه براوځي ځکه چې مرګ لبا د مرګ پر دغه په شکل کې راوړل شي د ګډ په شکل کې براوستل شي جنت او جهنم باندې کې با ودرول شي او دغه به هلاک شي او بیا وایي چې کم بر دي او بر پاتې شول کم چکه د وخت ته پاتې شول بیا به دغه نه نو زمونږ عقیده دا چې جنت او جهنم دا به همیشه وي دا بیا دقیق بنو ځکه الله تعالی فرمای خالدین فیها ابدا دو پرې کې سوي همیشه وي اما الذين شقوا ففي النار خالدین فیها ما دامت السماوات والارض اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدین فیها الهغه دغه آیاتونه یادي باقیتان لا تفنیان و اذا جنت او جهنم باقی لا تفنیان نه بفانی کیږي ولا يفني اهلهما او د جنتیان او جهنميان د دې اهل دا هم نه فانی کیږي اي دائمتان دا به همیشه وي لا يطرأ عليهما عدم مستمر او بدی باندې بس عدم مستمر ناراضي یعنی همیشه عدم بدی باندې نه برازي لقوله تعالی ذکر چې الله تعالی فرمایلی فی عقل فریقین خالدین فی ابدا چې دوی په دې کې سوي همیشه وي یعنی دغه مرګ براوستل شي او هغه حلال وکړي شي او یا دغه دي خا واما ما قيل او هغه چې ویل شي چې من انهما تهلكان ولو لحظه چې دا هر څه چې دا بالکه هلاکیږي با اگر چې ول لحظه ولې نه لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه فلا ينافي البقاء بهذا المعنى نو دا منافي د بقا نه په دې معنی سره یعنی موږ وی چې په دې معنی به عدم مستمر ناراضي یعنی همیشه عدم به ناراضي او یو لحظه عدم راتل د دې منافي نه دي لکه پوه شو دا دوام منافي نه دي په دې معنی پوه شوي لکه پوه شوي على انك قد عرفت دغه چې دا ویل انه لا دلاله في الايه على الفناء چې كل شيء هالك کې دا آیت دلالت نه کوي په فنا باندې یعنی هلاکی کې به فنا کې نه پکې نشته وذهب الجهميه او جهميه یو ډله ده کنه دوی الى انهما تفنيان ويفني اهلهما چې جنت او جهنم به فانی کېږي با او دلیل اهل به فانی کېږي او هو قول او دا د قول ده مخالف للكتاب والسنه والاجماع چې دا د قران او د حديث او د اجماع ټول نه مخالف ده وليس عليه شبهه فضلا حجه و بدی سره شوبه نشته نه دلیل په کلاس کې مطلب یې دې خبره د سر ناړو سره تو کوم نه جوړیږي دلیل به بلا سوې چې لکه د دې سره بل دلیل موجودي یا د دې دا خبره غلطه ده نو دلیل به پیسو غوړي یا لکه پوښتنه به نه باندې زين